د بقره د سورت د یو سلو اتیاوم یو سلو یو اتیاوم او یو سلو دو اتیاوم آیاتونو تلاوت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله د بقره د سورت یو سلو اتیاوم یو سلو یو اتیاوم او یو سلو دو اتیاوم آیاتونو پښتو ترجمه. او کله چې د تاسو څخه کوم یو مړکیږي او شته لري نو پر تاسو باندې وصیت فرض کړای شوی، پس تاسو په نیکی سره د خپل مور او پلار او خپلوانو لپاره وصیت وکړئ او دا چې کول پر متقیانو باندې حق او ثابت ده. پس څوک چې د مړي وصیت د اوریدلو څخه وروسته بدل کی نو د دې ګناه پر بدل کون کی باندې دا په یقیني توګه الله تعالی اوریدون کی او عالم. پس کڅوک دی وصیت کون کی په وصیت کې دیو شخص په ګټه په وصیت کولو کې ل پلوي څخه ویریږي او د دوی ترمن سوله وکړي نو ګناه تو سر یہ نست پا یقینی توگا اللہ تعالی بخون کئی او مہربان. ترجمه او کله چې لتاسو څخه کوم یو مړکیږي او شته لري نو پر تاسو باندې وصیت فرض کړای شوی، پس تاسو په نیکی سره د خپل مور او پلار او خپلوانو لپاره وصیت وکړئ او دا چې کول پر متقیانو باندې حق او ثابت. پس څوک چې د مړي وصیت د اوریدلو څخه وروسته بدل کی نو د دې ګناه پر بدل کون کی باندې دا په یقیني توګه الله تعالی اوریدون کوي او عالم. پس کڅوک دی وصیت کون کی په وصیت کې دی یو شخص په ګټه په وصیت کولو کې ل پلوي څخه ویریږي او د دوی ترمن سوله وکړي نو ګناه سر یې نشته. په یقیني توګه الله تعالی بخون کوي او مهربان. د بقره د سورت یو سلو اتیاوم یو سلو یو اتیاوم او یو سلو دو اتیاوم آیت تفسیر د
اے معبودین ابن کثیر دے تفسیر پختو ژباړه تفسیر په پورتنو یو آیاتونو کې الله تعالی خپل بندگانو ته دا حکم کړی دا کله چې دوی مری او د شتو او هستی چیختنوي نو باید خپل مور او پلار او خپلوانو لپاره وصیت وکړي د میراث دا آیت د میراث د آیت د نازلېدو څخه مخکې د وصیت کولو حکم د صحیح قول لمخې واجب مگر بیا کله چې د فرائض آیت نازل شو او پاغه کې د دوی پاغه کې د دوی الفروض سهام الله تعالی ټاکلی وو نو دغه په نزول پورتنی حکم منسوخ شو او د مړي د وصیت څخه پرته هر وارث خپل شرعي ټاکل شوی برخه د متوفا مال څخه ارومرو وړي په سنن او د حدیث په نورو کتابونو کې له حضرت عمر بن خارجه رضی الله تعالی عنہ لحضرت عمرو بن خارجه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت شوی حضرت عمرو رضی الله تعالی عنہ ویلي ما هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې د خطبه ویله او د خطبه په ترڅ کې دا شی و فرمایل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت للوارث فیقینی توگا اللہ تعالی ہر حقدار تخفل حق ٹاکل پس ہیچ وارث ہم وصیت تا اختیار نہ لے امام احمد ویلی اسماعیل بن ابراہیم بن عالیہ لمحمد بن سیرین تخا روایت کرے دا ابن سیرین ویلی دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ناسو او دی بقری دی صورت تلاوت کاو کله چې دی آیت ته ورسید چې ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين نووي چې دا آیت منسوخ ده همدارنګه دغه حدیث سعید بن منصور له هیثم او هغه یونس څخه روایت کړی چې حاکم په خپل مستدرک کې نقل کړی ده او دی حدیث ته د بخاری او مسلم په شرط صحیح ویل علی بن ابي طلحه له ابن عباس څخه روایت کړی ابن عباس الوصیه للوالدين والاقربين په تفسیر کې ویلي په لومړی مرحله کې لمور او پلار څخه پرته د متوفا خپلوانو څخه بل څوک هم وارث نو او د خپلوانو لپاره یوازې وصیت کېدلای بیا وروسته الله تعالی د میراث آیت نازل کړ چې په هغه کې د مور او پلار برخه ټاکلای شوی او د مال په درېمه برخه کې د نور خپلوانو لپاره په خپل حال پاتې ابن ابي حاتم ویلي حسن بن محمد بن صباح لحجاج بن محمد هغه عطا او هغه ابن عباس څخه روایت کړی دا ابن عباس ویلي دي د دې آیت چې الوصیه للوالدین والاقربین حکم په دې آیت سره منسوخ ده چې للرجال نصیب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. بیا لدی ورستا ابن ابي حاتم ویلی دی ابن عمر او حضرت ابو موسى لابن عمر او لحضرت ابو موسى هلو لا عمر بیا لدی ورست ابن ابي حاتم ویلی دی لابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسى رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی رحمت اللہ علیہ مجاہد رحمت اللہ علیہ عطا رحمت اللہ علیہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ اکرم رحمت اللہ علیہ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ قتادہ رحمت اللہ علیہ صدی رحمت اللہ علیہ مقاتل بن حیان رحمت اللہ علیہ طاؤوس رحمت اللہ علیہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ شریح رحمت اللہ علیہ ضحاک رحمت اللہ علیہ او زہری رحمت اللہ علیہ څخه روایت شوی ده او دوی ویلی دي چې الوصیۃ للوالدین والاقربین آیت دی میراث پر آیت منسوخ شوی مگر دی حیران کیا ور خبر خدا چې لدی سرا امام رازی رحمت اللہ علیہ خپل تفسیری کبیر کې دی ابو مسلم اصفهانی دی قول دی نقل په استناد ویلی دی چې پورتنی آیت منسوخ نه ده بلکې دی میراث آیت دی آیت تفسیر ده او دیغه معنا دا ده چې پرتاشه باندې دی مور او پلار او خپلوانو لپاره هغه وصیت فرض کړای شوی ده چې دیغه بیان یوشیکم الله فی اولادکم فآیت کې سوی بیا امام رازی ویلی دی چې دی زیاتو تفسیر پوهانو او معتبرو فقهاو هم دغه قول لدین ورسته نوموړي ویلی دی جنو عالمان ویلی دی وصیت حکم دیغه چا په حق لا منسوخ ده چې دی وی دی میراث ونډه په کتاب الله کې ټاکل شوی او د چا چې د میراث سهمیه نه ده ټاکل شوی دی وی لپاره دی وصیت کولو دی وجوب حکم پر خپل حال دا مذهب دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسن مسروق طاووس ضحاک مسلم بن یسار او اللہ بن زیاد دا ابن کثیر وایم چې دی سعید بن جبیر ربیع بن انس قتادہ او مقاتل بن حیان مذهب هم دغه چې په دې توګه ویلای شوی چې په دې توګه ویلای شو نظر د دوه بزرګانو په وینا د متأخرینو فقهاو په اصطلاح پورتنی حکم نه منسوخ کیږي ځکه چې د میراث د آیت د نزول په توصیف یوازې هغه کسان مخصوص سول چې دی وی وندي په خپل شریعت ټاکلي او بل دیغه چا برخه چې د نوموړي آیت په حکم په وصیت کې داخل ځکه چې خپلوان کو عام
په دوی کې هغه څوک هم راځي چې د میراث برخې ټاکل شوی او هغه څوک هم پکې رادرومي چې برخې نه دي ټاکل شوی نو دی وصیت حکم دی هغه چا په حق لا منسوخ ده چې دی وی برخې دی مواریثو په آیات کې ټاکل شوی او دی هغه چا په حق په خپل حال پاتې ده چې سهام یې ټاکل شوی نه دي برخې ټاکل شوی نه دي پس د دغو بزرګانو او دغه چا قول یو کوم چې وایي د وصیت حکم د اسلام په پیل کې او هغه هم مستحب او غیر ضروری تر دې چې منسوخ شو مگر هغه څوک چې وایي د وصیت حکم د اسلام په پیل کې واجب وو او لکه څنګه چې پر همدې قول باندې دا آیت سیاق هم دلالت کوي نو د دوی په نزد هم لکه څنګه چې زیاترو تفسیر پوهانو او لویو اسلامی فقهاو ویلی دي پورتنی آیت د میراث پر آیت منسوخ ګڼلای شي پورتنی آیت د میراث پر آیت منسوخ ګڼلای ځکه چې د مور او پلار او نورو میراث وړونکو وارثانو لپاره خو اجماع سره د وصیت حکم منسوخ ده بلکې دغه حدیث لمخه بیخي ممنوع ده په کوم کې چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله تعالی هر حقدار تخپل حق ورکړي پس د وارث لپاره بیخي وصیت نشته نو د میراث آیت غوڅ او ځانګړی حکم او د الله تعالی لپاره واجب او فرض په کې د ذل فروض او عصبه او د هر یو لپاره برخه ټاکلې شوی او په سره د پورتنی آیت حکم په بشپړو توګه لمنځه تللی پاتې شو هغه خپلوان د کومو لپاره چې په منسوسي ډول د میراث ونډې نه دي ټاکل شوي وصیت کوونکي ته ښایي یعنې مستحب ده چې د هغوی لپاره د پاتې مال له درېیمې برخې څخه په استثنایي ډول وصیت وکړي او دا حکم له پورتنی آیت څخه هم ثابتي او د حضرت عبد الله ابن عمر له هغه حدیث څخه هم ثابتيږي چې صحیح بخاری او صحیح مسلم روایت کړي په هغه حدیث کې حضرت ابن عمر ویلي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هیڅ مسلمان ته نه ښایي چې هغه سشته ولري او وصیت کول غواړي مگر بیا هم دوه شپې له وصیت لیکلو څخه پرته تیری د حدیث راوی حضرت ابن عمر ویلی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې حکم له اوریدلو څخه ورسته ما بیا یو شپه هم له وصیت کولو څخه پرته تیر نه کړ یعنی هغه شپه می خپل وصیت ولیک او لزان سره می وسات لخپلوانو سره د نیکی او ښېګړې کولو په هکله زښت زیات آیاتونه او حدیثونه راغلي لکه چې عبد بن حمید فخپل مسند کی ویلی عبد الله المبارک بن حسان او هغه نافع څخه روایت کړی دا حضرت نافع ویلی چې عبد الله ویلی دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی فرمای
انسان ما دو چیزونه تا ته داسې درکړي دي چې هغه یو هم تا نلر هغه مال چې ما تا ته درکړی ده کله چې ته زما په لاره کې ولګې نو زه چې هغه یو هم تا نو زبا اے انسان ما دو چیزونه تا ته داسې درکړي دي چې هغه یو هم تا نه لري هغه مال چې ما تا ته درکړی ده کله چې ته زما په لاره کې ولګوې نو زه به تا د هغه له کبله پاک او سپېڅلی او بل دا چې هغه به ستا له مړینې او مرګ څخه وروسته هم ستا لپاره زما د نیکو بندګانو د دعا کولو سبب وګرځو ان ترک خیرا ابن عباس مجاہد عطا سعید بن جبیر ابو العالیہ عاتیہ اوفی ضحاک صدی ربیع بن انس مقاتل بن حیان قتادہ او نور تفسیر فوان ویلی دی چې په دې آیت کې لخیرا تخا مراد مال او شت دی یعنی کچیر تا متوفا شت او مال فریق دی جنو تفسیر پوانو دا هم ویلی دی لکه څنګه چې دی مړی په لږ او ډیر مال کې میراث ثابت او شتا ده همدا ډول مرګونی کلک همدا ډول مرګونی کلک مال لري همدا ډول مړی لږ مال لري او کډیر په دواړو صورتونو کې پرد باندې لازم ده چې وصیت وکړي او جنو نور ویلي دي چې د وصیت حکم هغه وخت لازمیږي چې مړی زیات شته ولې بیا د علماو ترمنځ په دې کې هم اختلاف ده چې د څومره شتو لرلو په صورت کې پر مرګونی یعنی مړی باندې وصیت لازمی. ابن ابي حاتم ویلی دی محمد بن عبد الله بن يزيد المقري له هشام بن عروه او هغه خپل پلار عروه څخه روایت کړی ده. حضرت عروه ویلی دی یو ځل حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته وویل شو یو قریش وفات دی او له هغه څخه درې یو قریش وفات شو او له هغه څخه درې او یا 400 دینار پاتې او وصیت یې نه ده کړی. علي رضی الله تعالی عنہ ویل د دومره شته دی وصیت کولو ورن ځکه الله تعالی فرمایلی ان ترک خیر یعنی ک ډیر شته ورڅخه پاتې وي. همدارنګه ابن ابي حاتم ویلی دی هارون بن اسحاق حمدانی له هشام بن عروه او هغه خپل پلار څخه روایت کړی ده. حضرت عروه ویلی دی یو ځل حضرت علي کرم الله وجهه دی یو ناروغه پښتنه تلاړ رنځور ته د ناس تو کسانو له جملې څخه یو کس وویل چې وصیت وکړه. حضرت علي کرم الله وجهه ورته فرمایل وصیت خو په خیر یعنی ډیر مال کې کیږي او ته خو ډیر لږ مال او شته پرېږدي هغه د خپل زوی ته پرېږ. حاکم ویلی ابان اکرمه او هغه ابن عباس څخه روایت کړی ده چې حضرت ابن عباس دی ان ترک خیرا الوصیه د تفسیر په اړه ویلی دی چا چې 70 دینارا پرې نخودل نو هغه خیر یعنی شته پرې نخودل. حاکم ویلی دی
چې حضرت طاووس دی وصیت دی وجوب لپاره دی اتیا دینارو موجودیت هوتلای او قطاده ویل دی وصیت لپاره دی یو زر او له هغه نه زیات دینارو موجودیت شرط بالمعروف یعنی په نرمۍ او احسان سره په وصیت کوي لکه چې ابن ابي حاتم ویل دی حسن بن احمد لعباد بن منصور او هغه حسن رحمت الله علیه څخه روایت کړی ده چې حضرت حسن دی كتب علیکم اذا حضر احدکم موت په تفسیر کې ویلي هر مسلمان ته لازم ده کله چې مرګ ته نږدې شي نیک وصیت وکړي ناوړه او غیر مشروع وصیت ونه کړي او هغه دا چې په خپل وصیت کولو خپل وارثانو ته تاوان ونه رسي او دی بیزایا لګښت وصیت ونه کړي او نه د شرعي اندازې څخه کم وصیت وکړي لکه چې په صحیح بخاری او صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اے دی اللہ رسولہ ز دیر شتمن زدیر شتمن یم او زما وارث یواز زما لور ده آیا تاسو اجازه کوي چې خپل لور ته د خپل شتو د دو برخو په ورکړه وصیت وکم محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل نا بیا هغه ورته ویل آیا نیمه برخه ورکم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نا بیا هغه ورته ویل د خپل شتو په دریمه ونده وصیت ورته وکړ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کڅه هم د شتو په دریمه برخه وصیت کول هم زیات دي خو سره لدی هم په دریمه برخه وصیت ورته وکړه ځکه دا ډیره ورد چې ته خپل میراث خواره شتمن او بډایان پریک لدی څخه چې هغه بی وزنی او تنگلاشي پریک او نورو وګړو ته مختنی لاس وغځي په صحیح بخاری کې دی چې حضرت ابن عباس ویلي دي کاش کې وګړي خپل وارثانو ته د خپل شتو د دریمه برخه دی وصیت کولو پر ځای د څلورمه برخه وصیت وکړي ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی پدریما وصیت وکا مگر هغه هم زیات امام احمد رحمت الله علیه ل ابو سعید او هغه زیاد بن عتبہ بن حنظله څخه روایت کړي د ویل دي چې مال حنظله بن جزیم بن حنفیه څخه اوریدل دي چې د حنظله نیکه حضرت حنیفه دیو یتیم حلق لپاره چې د په پالنه کې وو او د لویاو د سلو اوخانو دی ورکړي وصیت وکړ مگر د پر اولاد باندې دغه وصیت درون تمام او دوی لاړل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې حق عرض وکړ حنفیه ورته وویل ما دی یو یتیم لپاره لخپل شتو څخه د سلو اوخانو دی ورکړي وصیت کړه چې دا ډول ورکړه زمونږ په منځ کې موتیا بلل کی موتیا هو ساروی ته ویل کیږي چې نر او خځه پکې برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نا دا خو صدقه ده او په صدقه کې پنځه ورک او کله نولسو په صدقه کې پنځه ورک او که ل نولسو ورکړه
او که یولس ورکړه او کنه نو پنځلس ورکړه او کنه نو شل ورکړه او کنه نو پنځه ویشت ورکړه او کنه نو 10 ورکړه او کنه نو پنځه 10 ورکړه او که لدی نه هم زیاتواله کوي نو 40 ورکړه. امام احمد دا حدیث بشپړ ذکر کړی دا. پس څوک چې د متوفا وصیت بدل کی او یا په حکم کې بدلون راولي یا زیاتواله او کمبود پکې وکي او یا پټک پس دیغه گناہ دی وصیت پر بدلون کی باندې دا. حضرت ابن عباس او نور بزرگان ویلی دي کله چې مرګونه یعنی مړ وصیت وکي او د دل مرګ ورسته د وارثان او دی وصیت اوریدونکي یا پټ او یا بدل او یا زیاتواله او کمبود پکې راوړي پس الله تعالی مړی ته بشپړ اجر او ثواب ورکړي او دی وصیت دی بدلولو او یا نه فرضای کولو ګناه پر هغه چا ده چې هغه پټوي او یای نه پرځای کوي. ان الله سميع عليم یعنی الله تعالی دی وصیت کوونکی په وصیت هم عالم ده او دی بدلونکی په بدلولو هم عالم. فمن خاف من موص جنفا او اثما ابن عباس ابو العالیہ مجاہد ضحاک ربیع بن انس او سدی دا آیت دی ټوکړې د تفسیر په لړ کې ویلي دي چې د جنفا معنا خطائی او غلطی او د جنفا او طول ویلی چې د جنفا معنا خطائی او غلطی او د جنفا اطلاق په هر ډول خطا باندې کی. د مثال په ډول وصیت کوون کې خپل کوم وارث ته دغه حق نه زیات شی ورکړي او یا حکم وکي چې زما فلان کی شی په دومره باندې وپلوري نو دغه خطائی برابر خبره ده که په صحو سره وي او یا قصدن وي. مثلا لیو زوی یا لور سره مور او پلار ډیره مینه او هغه ته په زیاتې برخې وصیت وکي په داسې حالاتو کې باید وصي په هغه کې د تعدیل او مساوات په خاطر بدلون ورستا والی او وړاندې والی راوړي او هغه په شرعي سیستم برابر نو لدی عمله چې دی وصیت کوونکی په وصیت کې دغه بدلون د سمون او اصلاح په خاطر او له شریعت سره سم ده وصی ته هیڅ ګناه نه لري او له همدې عمله یې دا په وړاندینی عبارت عطف کړی او دا یې بیان کړی ده چې د مړي په وصیت کې بدلون ناروا مگر که هغه په وصیت کې کومه خطائی کړی وي او وصی دیغه د لری کولو په خاطر ل شرعي تګلار سره سم بدلون پکې راوړي بیانو پاک نه لري والله اعلم. ابن ابي حاتم ویلي
عباس بن ولید عروه او هغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی دا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ویلي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی پزون کې د ظلم کوون کې صدقه پزون کې د ظلم کوون کې صدقه دا چې مسترد کولای شي لکه څنګه چې د مرګ په وخت کې په وصیت کې خطا کاری مسترد کولای پورتنی حدیث ابو بکر بن مردویہ د عباس بن ولید په سند همدغه ډول روایت کړي ابن ابي حاتم ویلي دي چې په دې حدیث کې ولید بن مزید خطائی کړي او دا یوازې د عروه کلام همدارنګه ولید بن مسلم دا حدیث له اوزاعی څخه روایت کړي دا او له عروه څخه وړاندې سند نه ده بیولا ابن مردویه ویلي احمد بن ابراهیم العکرمه او هغه ابن عباس څخه روایت کړي دا ابن عباس ویلي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی په وصیت کې زیاتوالی او کمبود کبیره ګناه مگر د دې حدیث په مرفوع والی کې هم خبر استده او په دې حق له ټولو څخه غوره هغه حدیث ته چې عبدالرزاق په خپل مسند کې نقل کړی او هغه داسې ویلي معمر له اشعث بن عبد الله او هغه ابو هريره څخه روایت کړی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ویلی دي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی وی چې او یا کاله نیک عمل کوي مگر د مرګ په وخت کې په وصیت کې ظلم وکړي او د ژوند خاتمه په ناوړه عمل وشي نو دوزخي وګرځي او یو سړی وی چې او یا کاله ناوړه چاره کوي مگر د مرګ په وخت کې وصیت په نیاو او انصاف سره وکي چې په دې وجه د ژوند خاتمه په نیک عمل وشي نو دای جنتی شي او جنت تلاش بیا د دې حدیث له بیانولو ورسته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا آیت تلاوت کچه تلك حدود الله فلا تعتدوها یعنی دادی الله تعالی لپلوا څخه دی نو تاسو له هغه څخه تیرای مکو